پدې کې تاسو په موږ اعتراض کوئ چې یو روایت دلته د عائشه بین نقل ده د ابراهیم بن اسماعیل په واسطه باندې او هغه دا روایت کړی ده چې فتوزعوا یا من مس ذکر فلیتوزع نو موږ به بیا جواب کوو. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره حدثنا ابراهيم فذكر مثله باسناده قيل لهم انهم لا تصوبون خصمكم ان يحتج عليكم بمثل عمر عليك وتاسو چې حنابلة والشوافع واصحاب الظواهر لا تصوغون تاسو اجازت نه ورکوي خصمکم جانب مقابل تا یعنی تاسو جانب مقابل خو موږ حناف یو کنه ایو احتج علیکم چاگه استدلال ونیسی ستاسو په خلاف بمثل عمر ابن شریح چې کوم روایت تی راوی عمر ابن شریح راغلی او احناف هغه ستاسو په خلاف باندې استدلال کې پیش کړي نو تاسو اجازت نو دا ظلم بیا فکیف تحتجون به انتم علی دا راوی عمر ابن شریح و نهایت ضعیف هم ده او یوازې ضعیف نه منکرم ده لہذا منکر او ضعیف دواړه ده نو فکیف تحتجون به انتم علی بیا تاسو د په سند چې کوم روایت راځي هغه باندې څنګه استدلال قائموي ثم ذلك ايضا في نفس منکر یو عمر بن شریح ضعیف ده دویم په اعتبار د ذات منکر ده ځکه عروه لما اخبر او مروان عن بصره بما اخبر کله چې مروان عروه ته د بصره روایت تو ویل لم يكن عرفه قبل ذلك عروه ته د بصره روایت د دینه مخکې معلوم نو ما د باب اول کې درته ویل په تمام ذخیره د حدیثو کې د بصره نه دا یو روایت لا عن عائشه ولا عن غیرها ور د عائشه په روایت مجروح شو کنه سند کې څوک راغلی ضعیفم د منکرم ده او دویم چې کله مروان عروه ته د بصری روایت توه د دې نه مخکې نو ته عائشه په سند دا روایت معلومه نه دی بلچا بیا تاسو کوم تاسو په خلاف داسې روایت راوړو نه منه بیا موږ ته څنګه په دې روایت زموږ په خلاف استدلال کوي. فإن احتجوا في ذلك بقوله قال حدثنا يزيد بن سنان العافري عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قيل لهم صدقة ابن عبد الله هذا عندكم. ګوره دا شپږم نمبر اعتراض ده ښه اوس که تاسو زمونږ په خلاف په اقا روایت باندې استدلال کوئ چې هغه د ابن عمر ده او د هغې مدار سند صدقه بن عبدالله ده د ده په سند باندې حدیث ده ابن عمر د رسول الله علیه السلام نه بذالک چې من مس ذکرو فلیتوزع ده د د په سند دا روایت زمون په خلاف راوړی قیل لهم نو د احناف له طرفه به د قول اول قائلینو د اعتراض په جواب کې مونږ ووایي صدقه بن عبد الله چې کوم ده صدقه بن عبد الله دا عندكم ضعیف من نه ام دستاسو په نظر ضعیف شوافع حنابلة و اصحاب الظواهر صدقه خود تاسو ضعیفه ویل صدقه بن عبد الله تاسو په نظم ضعیفه راوی ده نو زمان په خلاف د روایت ولې په استدلال کې پیش کوي. الکه زین الله شیخ صاحب مخکې پرون امام طحاوی او خبره وی چې د خلکو نامي خلک لکه صدقه عمر بن شریح وی د دوی توهین او تذلیل او تحقیر زما مطلوب نه ده زده د اعتراض نه خنه جوړو زده جانب مقابل ظلم بیانو چې د 10 روایتونه کمن د دې په خلاف راوړي نه او زمون په خلاف بیا ولې راوړي دا زیاته نه کوي زمون سره کوي کنه دا رنګ دلته دا یو ضعیف راوی ده زمون په خلاف ولې راوړي. وكيف تحتجون به وهاشم بن زيد فليس من اهل العلم الذي يثبت بروايتهم مثل هذا. اهل علم محدثینو کې څوک هم داسې نشته چې هغه د باغ روایت عمل او استدلال کی چې کوم کې صدقه راغلی. دا وم نمبر اعتراض ده د کوم دا روایت راځي د سالم د چا زوی د ابن عمر
د ابن عمر په حواله من مس فرجه فليتوضا نو موږ ته دا قائلین وای خانو بیا بر سالم عبارت سره تاسو روایت د ابن عمر سره څه کوي چې خپل بچی سالم ورنه کړی چې چا فرج مس کدی به ودس کوي نو موږ د دې جواب کول كيف تحتجون بالعلي هذا وهو عندكم ضعيف دلته علا راغلی ده او دا ستاسو باندې یلکه دا څومره جوابات دي 11 اعتراضات دي د 11 اعتراضات امام طحاوی د جمهور له طرف عموما د احناف له طرف خصوصا چې کوم جوابات ورکړي دي تاسو نه کو استاد یا د یو مدرسې طالب العلم یو تاسو وکي چې دا جوابات په کومه طریقه ورکړي تاسو به ورته سوای دای په طریقه د اصول حدیث باندې دا موږ او تاسو د اصول حدیث کتابونه ستوي تبیان نا نزهة الفکر نفحة الفکر احسن الخبر مصطلح الاثر دا کتابونه موږ ستوي د 11 اعتراضات او جواب من په قاعده د اصول حدیث باندې ورکو دا اتم نمبر اعتراض دا وی کتاسو په مسله د مسو ذکر کې استدلال ونیسي په دې بل روایت باندې اغم د ابن عمر نه من مسفر جو نو مونږ کو درته ویل چې دا دغه ده او کدا بل روایت چې کم دل ترانه کل د ابو هريره چې من افزا بيد الى ذکری ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا چې وسړی په عورت لا سو وهي د ملاس او د عورت منځ کې حجاب او پرده نه د او د سو کې خد ابو هريره روایت سره بچ کوي دین او وضو بمس ذکر ثابتيږي کنه قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر په دې روایت د ابو هريره کې یزید بن عبد الملک راغلی د منکر الحدیث دا تا نخبه کې ویل چې منکر دا غیر ثقه راوي د روایت مخالفي د ثقه د روایت نه چې د غیر ثقه روایت د ثقه مقابل کې راشي هغه متروکیل لا یستوي حدیث او شی د حدیث د هیڅ روایت مقابله نشي کوي فكيف تحتجون به ګوره دا ټول جوابات په طریقه او په نهج او قواعد د اصول حدیث دا نه هم اعتراض شو وبه قال حدثنا يزيد الى اخره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن ګوره دلته ثوبان روایت د جابر بن عبد الله نو منګه ورته وای چې ګوره دلته ابن ابي الذئب راغلی ده حفاظ حدیث چې څومره دي حفاظ حدیث کچاته 1 لک یا دي 3 لک یا دي 15 لک یا دي 1 لک یا دي او کڅوک حافظان دي متن او سند جاري او تعدیل دي د ټولو په نسبت ابن ابي الذئب کمزوري نه کمزوري راوي ضعیف راوي ده بیا څنګه د روایت استدلال کوي قيل لهم هذا الحديث كله من روى عن ابن ابي ذئب من الحفاظ يقطعه يقطعه يا منقطع ذکر کوي ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن يا موقوف کوي تر محمد چا مرفوعا نقل کړي قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه ابن نافع وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليه فكيف تحتجون بحديث منقطع عليك منقطع روایت خو شوافی د سره قابل استدلال نه ګڼي نو بیا زمون په خلاف وانتم لا تثبتون المنقطع تاسو د سره منقطع معنی نه تاسو اصول فقه نه دی ویل هغه منقطع نه معنی تا نه دی ویل چې امام شافعي صاحب وایي چې زه د مودارچا احادیث مراسل نه منم مرسل دوی منم در منقطع یو د سعید بن مسیب منم هغه چې ما تحقیق کړی ټول مسانید نو وین احتجوا د لسم اعتراض ده دلته د ام حبیبه روایت من مس فرجه فليتوضا نو موږ ته د قول قائلین وای نو بیا د دې خبره ومنئ دې کې موي چې چا عورت باندې لا سو او داس دی وکی نو موږ ورته جواب کو چې کاکا دا روایت مرفوع متصل سند نه ده
دا منقطع ده ځکه مکحول عنعنه کړې ده د سما ثابته نه ده عن مکحول عن عنبسه نه عنعنه کړې ده او عنعنه د داسې سړي دا غیر مقبوله ښه د دې وجه نه دا سما ثابته نه ده روایت بیا منقطع ده او تاسو یې نه منئ. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو مسلم عن الهيثمي فذكر باسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع ايضا لان مقبولا لم يسمع من عنبسه بن ابي سفيان شيئا. وبه قال حدثنا بذلك ابن ابي داود الى اخره. ابا مسهر يقول ذلك وانتم تحتجون في مثل هذا بقول ابي مسهر. ګوره یو ولسم اعتراض دار وی که تاسو د عمرو ابن شعیب پر روایت باندې استدلال کوئ چې بصری بیبي رسول الله نه تپوس کړو کچرته یو ښځه تضرب بیدها خپل لاس په خپل فرج باندې ووهي آیا اودس به کوي وی ما ته وی تتوضأ یا بصرتو بصری چې ښځې په خپل عورت لاس ووهه اودس دې وکړي وی د دې روایت سره به څه کوئ نو تاسو ته پته ده چې عمرو ابن شعیب دا شعیب د پلار سره ملاقات نه ده شوی پلار په ماشومتوب کې مړ ده د شعیب پلار څوک محمد د محمد پلار څوک عبدالله د عبدالله پلار څوک عمر د عمر پلار څوک عاص د دې نیکه نه روایتونه کړي یو او دویم د پلار د کاپۍ نه یې کړي دي پلار سره د ټول تربیت د نیکه کړی د عمرو ابن شعیب نخبه کې دا قاعده پوره تفصیل سره ذکر ده نو دلته د عمرو ابن شعیب روایت تاسو زمون په خلاف څنګه راوړی ان عمرو ابن شعیب تزعمون لم يسمع من ابيه د شعیب پلار محمد ده هغه د کم عمرۍ کې وفات د نیکه ژوند دی و انما حدیث عن صحیفته د پلار کاپۍ او شعیب د کاپۍ نه حدیث بیانول فهذا على قولكم منقطع ستاسو د مذهب مطابق د عمرو ابن شعیب روایت منقطع ده والمنقطع لا يجب به عندكم حجه او منقطع داسې یو روایت دی چې ستاسو په مذهب هغه قابل استدلال نه زمون په مذهب دی دوی په مذهب نو چې ستا په مذهب قابل استدلال نه نو زما په خلاف ولې پیش کړي فقط ثبت فساد هذه الاثار دا کوم آثار مرویه یولس اعتراضات په شکل کې چې تاسو په فقها جمهور باندې نقل کړ ټول په ټوله کې فاسد دي التي يحتج بها من يذهب الى ايجاب الوضوء اغه آثار چې استدلال ونیو په دې باندې اغه چې هغه قائل دي په وجوب الوضوء بمس الذکر او بمس الفرج باندې بس تدایولس اعتراضات ختم شول جوابات هم وشول او د دې فساد او ضعف او کمزوري هم ښکارا شو دا ټول جوابات په طریقه د اصول اللهم صل علی سیدنا و نبی